الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو د رجب المرجب میاش هغه شروع ده پدې کې د راجح قول مطابق د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله رب العزت سره ملاقات هغه شوی دی. مورخینو ذکر کړی دی چې 27 رجب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت سره ملاقات شوی دی. دغه ملاقات ته معراج ویل کیږي، دغه شپې ته شب معراج ویل کیږي. محترمو، اللہ رب العزت قرآن کے فرمائی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لنبے خبر دا معراج دا واقعہ دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معجزہ دا او معجزہ وی دیتا چې دا د انسان په سمجھ کې ناراضي. لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بلاش معجزات تی کتابونو ذکر کړی د حدیث مبارکو کې شتا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس د ګوتو نه په یو موقع باندې اوبه جاری شوې دي.
صحابه کرام مسکلی دي. دارنګي په بعضو موقعو باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګوتو مبارکونه پی جاری شوي دي. دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم معجزات دي. او معجزه وی دی تا چې دا د انسان په سمجھ کې نه راځي. د په سمجھ کې دا خبره نه راځي دا کار څنګه کیږي. خدا د پیغمبر معجزه او د الله رب العزت په حکم باندې دا کیږي. محترمو، جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم یو سحر د کور نه راووت، په لار کې وتا ابو جهل مخې له ورغی. ابو جهل تی د مذاق د وجنا د خندا د وجنا تپوس کی چې چونکه ایمان هی په نه راوړو، دا خو سردارو د مشرکینو. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس خندا کوله، وی چې وایا کنه بیا دې څه خوب لیدلی دی کنه، څه نوې خبره شته که نشته، څه نوې قصه سره شته کنه. د خندا د وجې نه ورته ووی. جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ورته فوراً د معراج واقعه بیان کړه چې زه بیګانه شپه کې د الله سره زما ملاقات شوی دی. محترم، احادیث مبارکو کې مختلف احادیثو کې دا واقعہ موجود ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د ام هانی په کور کې آرام فرماو د شپې. فرمای جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دو فرشتي رالی، زی را بیدار کلم را پای سولم. د انبیاء خوب داسې خوبی چې د هغوی سترګې پټې خوړی ویښي، ړې بیداري، په دې حرکاتو سکناتو باندې په دې باندې پوهېږي. او مونږ عام انسانان چې سترګې پټې شي نو دی بیا که خوا کې ورته څوک څه شور شغرب کوي یا څه چل کوي دی پې نه پوهېږي. دې وجه د عامو انسانانو د امت که د باندې پرکالی راله او خوب ولې جوټه ورکړه، دارنګ یا پې خوب غالب شو، خوب پې راغی، ټیکې وهلې دي، تکیې وهلې ده، ډډې والې ده او دله خوب سترګې پې پټې شوې. دې سره د دې امتي خوب سره اودس ماتیږي. او د انبیاء علیه السلام داسې خوب نه و، هغه به زړه بیدار و، سترګې ورسره پټې شوې. بهرحال محترم عرض مې دا کو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ام هانی په کور کې دی، آرام فرما دی. په دې دوران کې دو فرشتې رالی، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم را بیدار کو او ځان سره حرم شریف ته بوتو، بیت الله شریف ته. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای الته بوتلم او الته کې 2 رکعات مې نفل وکړو او بیا د حرم شریف ته مې ډډه وواله او الته کې لږ شانته بیا مې سترګې پټې شوې، پرکاله شوم. او فرمایي حدیث مبارکو کې راځي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الته کې سینه چاک کړه، ویشله ولا سیرې کړه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه یې را بار که او هغې له د جنت په لوښو کې غسل ورکه. د هغې نه بعد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرشتي وسري دي، حضرت جبرائیل علیه السلام او روان شو، په براق سور شو، داسې جنتی سورلی ده چې تیز مزل کوي او بیت المقدس ته سفر شروع کو. جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په لار کې په مختلفو ځایونو باندې تیر شو او د هغې مختلف واقعات ذکر شوي دي. بهرحال محترم، مختصر ده
چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیت المقدس ته ورسېده او هلته یو کاڼي پسې د خپل څاروي د خپل سورلي دی وتړله کومه سورلي ورسره وه براق دی هلته وتړه او فرمایي دا هغه کاڼی و چې په کم کاڼي باندې په دې کې یو سوري و په هغې باندې به هر نبي چې څومره انبیا دي دغلته راغلي دي نو هغوی پې خپلې سورلۍ دغلته تړلې وي بهرحال محترمو جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم هلته کې وی اذان شو خلکو صفونه برابر کړه قامت شروع شو سب برابر شو یو غون خلک په انتظار باندې دي چې اوس په جمع څوک راکوي جمع ته به څوک مخکې کېږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ ما انتظار کوو چې څوک به جمع ته مخکې کېږي بلا کسان موجود دي وی اقامت شو حضرت جبرائیل علیه السلام زه لاس نه ونیولم او را مخکې کړم چې د الله رسوله صلی الله علیه وسلم ته امامت وکړه امام الانبیاء مونږ دا خبره اورېدلي بار بار که نه امام الانبیاء ته ولې ویل کېږي ټولو انبیاو ته جمع ورکړې ده د ټولو انبیاو امامو د ټولو انبیاو نه مخکې شوي هغه ته جمع ورکړې ده محترمو فرمایي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مونځ مو وکړو بیا جبرائیل علیه السلام ما تپوس وکړو چې دا خلک دې وپېژنده تا چاله جمع ورکړه ما ورته ویل چې ما خو ونه پېژنده وایي دا د حضرت آدم علیه السلام نه واله ستا پورې چې څومره انبیا راغلي دي دا ټول انبیا تا بس شاته ولاړو نو امام الانبیا محترمو دا واقعا د دې بعضې خلک تردید کوي چې دا واقعا په ایښه باندې نه ده شوې ځکه وایي دا خو په خوب کې شوې ده او خوب کې خلک داسې ګرځي راګرځي مونږ هم اکثر بعضې وخت کې خوب کې لګیا یو مدرسه جوړو جماعت کې کار کوو یا بل څه کار کوو لګیا یو داسې بعضې خلک څوک لګیا یي پکې دکانداري پکې کوي څوک پکې ګوټ جاري کوي خوب کې لګیا یي بلا شی هم ګرځي بعضې وخت کې مونږ ستړي هم شو په ګرځېدو کار کولو باندې چې راویښ شو نو واقعي داسې محسوسېږي چې زه ستړی یم چې دا کار مې وکړ دا ارواح کوي بهرحال محترمو نو تعجب خبره دا نه ده دا معجزه نه ده چې روح تلاړ شي انسان دی نه وي دا الله رسول سره د بدنه سره د روحه دا د معراج واقعه شوې ده د الله رب سره ملاقات شوې دی ځکه الله فرمایي سبحان الذي اسرا سبحان لفظ عرب الوی چې کله تعجب خبره ووري سبحان الله خلق وي سبحان الله نو پاک ته هغه ذات الذي اسرا بعبده اسرا علماء کرام فرمایي دا د شپې مزل ته وي د شپې سفر دې ته اسرا ویل کېږي بیا چونکې لیلن هلته خپل هم موجود دی نو د شپې دا سفر شوی دی محترمو الله فرمایي بعبده چې الله رب سفر وکړو په چا باندې په خپل بنده باندې نو بنده دا د روح او د بدن دې مجموعې ته ویل کېږي چې هم بدني او هم روحي دې ته عبد ویل کېږي محترمو بیا جناب نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم دا واقعہ ابو جہل تم بیان کړه
هغه د مذاق په وجه باندې او د خندا دپاره چې راشه خلک به خندا وکړي، خلک به تردید وکړي، خلک وایي دا خو بل ناشنا خبره یې وکړه، نو چغې شروع کړه، خلک یې ورته راغونډ کړه او الله ورته ښایي چې دا څوک در پسې خندا کوي، د په ذریعه ستا دا پیغام اوس قوم ته رسوم، امت ته رسوم. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خلک راټول کړه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا واقعه بیان کړه. او د وخت چې کوم خلک منافقینو او پاخه ایمان والا خلک نو، هغوی مرتد شو، واپس واوړېدل، ځکه وی دا خبره زموږ په سمجھ کې وی نه راځي. نو زموږ ذهن محدود دی، زموږ ذهن څه دی؟ محدود دی، او دې محدود ذهن کې دومره لوی لوی خبرې نه راځي، بس په دې باندې به ایمان راوړئ، په دې باندې به یقین لرئ چې او دا خبره حق او سچ ته، د الله پیغمبر فرمایلی دي، د الله کلام ذکر کړي دي، زموږ په ایمان دی. په دې کې بیا دویمه خبره نشته. محترمو، د بعضو چیزونو دا بعضې خبرې موږ ته اسانه کړې په سمجھ کې، لکه موږ به په دې احادیث مبارکو کې اورېدل او تاسو به تبلیغ حضراتو نه اورېدلي چې قیامت په ورځ باندې به د انسان دومره ګناهونه وي د بعضو خلکو چې پوره رجسټر یې به ترې ډکي، دفتر یې به ډکي د دې نه. لکه دا به راځي په کوم ځای کې د یو کس د خدای بلا ګناهونه دي، موږ بلا ګناهګار یو، الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي. نو دا دومره ګناهونو د رجسټر یې یو لفظ لیکي، یو حرکت لیکي، یو عمل لیکي، د سترګو یو رف لیکي، د سترګو استعمال لیکي، د غوږونو استعمال لیکي، د ژبې استعمال لیکي، دارنګې د لاسو د خپو استعمال لیکي، فرشتي دا استعمال لیکي، کم عمل تا وکړو، څه دې وکړو، څه دې واورېده، پړه کې سره راله، څه دې پړه کې تیر شو، دا ټول لیکي. محترمو، که ته د شپې څه عمل کې، که د ورځې کې، دا فرشتي لیکي. نو په ذهن کې دا راتله کله کله چې بھئی دا دومره بلا لیکل به په څه کې راځي کېږي. خو ما ورته په نن دور کې په دې موبایل کې دغه مرکه څونه کې سیز ولیده، دغه مرکه میموري کارت د نو کوم رہی پای کې په لکونو په کروڑونو غنټو ریکارډینګ راځي، داسې میموري کارت پکې شته. نو ما خبره مقصد دا چې د نن دور جدید دور موږ ته هغه خبرې په سمجھ کې اسانه کړي، خو که اسانه نه یم بیا به موږ ایمان راوړو. دا د زموږ د ایمان دپاره لازمي جز دی، چې څه د الله رب العزت حکم دی، څه د پیغمبر وینا ده، پای باندې زموږ ایمان دی. دا رښتیا دي، حق او سچ دي، په دې کې دروغ نشته. محترمو، دغه ځای نه واپس جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بیت المقدس نه چې کوم د مؤمنانو مسلمانانو قبل اولو چې په کوم معنی اسرائیل قابض دي، د اسرائیل په نن قبضه ده. محترمو، دا هغه ځای نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي، حدیث مبارکو کې راځي، یو سیړۍ د بره نه راښکته شوه، موږ ته اندرپی وایو، یو سیړۍ راښکته شوه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پای باندې سفر شروع کو، د فرشتو په معیت کې دایو سره هغه وسری دي، یا د براق باندې سفر کو دغه لار وه، یا براق بیا نه په دې سیړۍ ختی دي. خو دواړه په روایتو کې راځي. نو علماء کرام د دې دواړو احادیثو تطبیق کوي په دې خبره باندې چې دی د اعزاز دپاره و. لکه څنګه چې مونږ کله کله د یو ملک وزیر اعظم راځي یا څه بل یو نیک کسی یو پروګرام ته راځي، نو ریډ کارپټ ورته غوړولی کېږي او راځي په ګاډي کې. نو دا نه چې په دې باندې نشي تللی،
خدای د اعزاز د پاره. محترمو دا قرنګي جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم لومبي اسمان ته ورسېدل. هلته کې انبیاء سره ملاقات، دویم دریم څلورم پنځم ملاقاتونه کیږي. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخره پورې سفر شو د الله رب العزت سره بغیر د فردونه، هیڅ قسم پردې په منځ کې حایل نه دي. الله رب العزت سره ملاقات شو براه راست، مخامخ په مخامخ باندې. د الله رب العزت سره د هیڅ چا ملاقات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علاوه براه راست نشي کېدی، ناممکن دی. ځکه د دنیا دا سترګې، د دنیا دا د دې سترګو دومره طاقت نشته چې د الله رب العزت د ذات دیدار وکړي، دا نشي کېدی. ځکه چې کله حضرت موسی علیه السلام نه بنی اسرائیلو د دې خبرې مطالبه وکړه، تر هغه وخته پورې مونږ په تا او ستا په دې کتاب باندې ایمان نه راوړو تر څو پورې چې مونږ الله په خپل لیدلی نه. خو چې کله الله رب د خپل ذات د هغې نور سره په کوه طور باندې ورواچو، د هغې سره ټول هغه رڼا سره ټول خلک چې کم کسانو هغه څه شو او وفات شو. محترم عرض مې دا کو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په مختلفو ځایونو باندې بیا ورته سفرې ورکړی شوي دي، په جنتونو باندې ګرځولې شوي دی، په جهنم باندې ګرځولې شوي دی. د هغې سیل ورته شوی چې دا وګوره. بعضې ځایونو کې خلک یې لیدلي دي، د هغې پوره تفصیل سره وضاحت موجود دی. محترمو خو د وخت کمی انشاءالله بیانو به په یو قوم باندې تېرېدنو شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو قوم ولیده چې هغه قوم په اور کې سوځي، بے لباس دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د حضرت جبرائیل علیه السلام تپوس کوي دا کم خلق دی؟ و تو فرمائی اذا اللہ رسولہ دا خلق دی کم زناکارو، بے حیاو، بد عمل خلقو، آغا نارینو زنانه دی چې چا بد عملی په دنیا کې کړی دا. محترمو صرف دا یو خبره کوم، مونږ تاسو 13 جمعه دا خبره کړې وه چې مونږ له د حیا ډېر اهم ضرورت دی، او زنا طرف ته، بد عملی طرف ته د انسان لومبې پوړی دا ده چې انسان پرده نه بے پردي. نارینم د سترګو حیا ختمی او د زنانو پردې نه. یو صحابیه ده ام خلاد رضی الله تعالی عنها، په یو موقع کې د هغې بچی ماشوم زوی دی جنگ له تللی و جهاد له، هلته کې شهید شو. دا مور را روانه ده او په پوره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت ته راځي د خپل بچی لاش لیدلو دپاره. بچی شهید شوی دی، لیدلی غواړي. نو څومره د غم د درد مقامی بیا په داسو موقعو کې نه څوک لکه مونږ عام خلک د بعضو خبرو خیال نه ساتو. نو په پرده کې را روانه ده، یو صحابي ته تعجب په وجه تپوس کوي چې ته په دې دومره غټه صدمه کې په پرده کې را روانه یې، دومره غټه صدمه در باندې راغلي، زلمی زوی دی شهید شوی دی چې د مور پلار دپاره سهاری، د مور پلار دپاره د سیالۍ وړي، نن هغه ستا شهید شوی دی، دنیا نه رحلت کړی، او ته بیا هم دومره پرده کې. هغه ته یو عجیبه جواب ورکړي. محترمو خصوصا د خپلو خویندو مینو ته دا خبره کول غواړم، وی مانه الله زوی اغستی، مانه پرده او حیا نه ده اغستی، مانه سا اغستی.
زوی یې رانه واغسته، ما نه حیا او پرده نه ده اغستې چې زه بې حیا او بې پردګۍ کې راشم. محترمو، دا حیا اهم څیز دی. اوس به مونږ سوچ وکړو خپل ځان ته، د حیا نه انسانیت هم رانه لرې شوی دی، انسانیت هم رانه ختم شوی دی. مونږ بار بار د خپلو مشرانو نه اورو، بلکې په خپله مو څه ډېر وخت پورې لیدلي هم دي. په ګاونډ کې به چې کله مړی وشو، دا د حیا د وجې نه، دا د انسانیت د وجې نه به وه چې خلکو به کور کې ریډیو ټیپ خبرونه به هم نه اورېدل، چې ته چا کره به ټي وي و هغه به هم کېښوده. بل په دې ګاونډ کې یو مشر وفات کیږي، دا د دې ګاونډ خبره یوازې نه کوم، هر ځای کې دا حال دی. یو مشر وفات کیږي، هغه پرېږده د چا په کور کې چې خادي د لږ ورځې مخکې د هغه خپل سکر ور، خپل مور راوړی ورور هغې وفات شوی دی، هغه قبر خاورو بلا ځای هم اوچنوي. او د بچي واده دی، دومره بې حیایي کارونه پکې کړي. په الله قسم چې که انسان لږ شان سوچ وکړي انسانیت پکې، داسې کار څوک نه کوي. چا چې رشتہ دار وفات شوي دي، هغه ته وایي په قبر باندې خاورې پیاوړي په قبر کې ولاړ دی، ورته وایي پلانکي زمونږ په دې بچو واده دی، د هلکانو سړمانې سړمې راوستې دي، هغه به مونږ ګډو، نو تا ته خو پسې اعتراض نه که نه، ته خو پې خفه کېږې نه، د هغه پلار مړ دی. ښه دومره مونږ د انسانیت نه پرېوتو، دا زمونږ انسانیت شو. او په الله قسم داسې خلک چې په دغه بد عملو باندې پیسې لګوي، تپوس ته وکړه چې د جومات کې 10 روپۍ لګوي شي که نه شي، جومات کې امام نشم ساتلی د 2-3 روپو د وجې نه، او په لکونو په کرونو روپو پیسې په دې شیزونو مونږ خرابو. ما خبره مقصد دا محترمو، دا افسوس مقام دی. مونږ سره د آخرت یره نشته، د رب سره ملاقات یره نشته، مونږ د انسانیت نه ډېر لرې تللی یو. په قسم د بعضې وخت کې دا بعضې چیزونه ستاسو د نوجوانانو مخې ته به تېرېږي. یو مرغۍ ده مړه ده، او بله مرغۍ ورته راغلې ده، ورسره خوا ته ولاړه ده، د خفګان اظهار کوي. یو بې زبانه ځناور، هغه سره خو درس ته پړه کې. نن زموږ د مسلمان سره، نن زموږ د انسان سره د انسان قدر او درد نشته. محترم الله رب العزت دی مونږ او تاسو ته د حیا زندگی را نصیب کړي. الله دې مونږ او تاسو ته د غیرت زندگی را نصیب کړي. الله دې مونږ او تاسو ته په پورا دین، کامل دین باندې پورا زندگی را نصیب کړي. محترم مونږ او تاسو د دین نه لرې کیږو، او که بیا سبا دا خبره کوو چې بھئی مونږ د دین نه لرې یو، نو وایي نه نه نه، مونږ 15 وخته مونځ کوو، صرف په 15 وخته مونځ باندې مونږ دیندار نه یو. محترمو مونږ گزار یو. صرف دین 24 घंटे زندګۍ ته ویل کیږي، په دې کې بسا عملی صد الله حکم دی، پس نه به ځان بچ کې سبکې صد پیغمبر طریقه دا 24 घंटे دې ته دین ویل کیږي. الله رب تاسو دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کی. الله دې به خبر او عمل لا نصیب کی. دعا وکړه اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم. رب زموږ ګناهونه معاف کړي، ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي. رب زموږ لوی او واړه ګناهونه معاف کړي. د ورځې شوي په د شپې شوي په قش شوي په خطا کې شوي ټول راته معاف کړي. څومره مسلمانان وفات شوي دي د دین اسلام، خصوصا د محلې نارینه زنانه کوم وفات شوي دي، مغفرت نصیب کړي، دنیا او آخرت زموږ ښایسته کړي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.